اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہاں جو منظر ہے، ہم جتنے بھی یہاں پر تشریف لائے ہیں، قرآن کریم سے محبت کی خاطر، اللہ والوں سے محبت کی خاطر، اللہ کے دین کی نسبت محبت رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جن کی محبت اللہ کے واسطے، جن کی نفرت اللہ کے واسطے، جن کا دینا اللہ کے واسطے، جن کا کوئی چیز روکنا اللہ کے واسطے، یہ چار صفات جن لوگوں میں پائی گئی، فرمایا فقد استکمل الایمان، بارگاہ نبوت سے ان لوگوں کو ایمان کی بشارت دی گئی کہ آپ کا ایمان کامل ہے۔ الحمدللہ، اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو آج یہ سعادت بخشی ہے۔ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا اللہ کی نسبت، اللہ کے دین کے واسطے، اور اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں ہمارا یہ ملنا، بیٹھنا اور یہ اجتماع اللہ رب العالمین قبول اور منظور فرمائے۔ حدیث مبارک ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ میدان محشر میں بہت سخت گرمی میں اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جن 7 لوگوں کو جگہ عنایت فرمائے گا، اس میں ایک قسم کے لوگ ہیں، رجلان تحابا فی اللہ، وہ 2 بندے جن کی آپس میں محبت اللہ کے دین کی خاطر ہو۔ ہمیں علماء سے محبت ہے، ہمیں قرآن کریم کے حفاظ سے محبت ہے، ہمیں مجاہدین سے محبت ہے، ہمیں تبلیغ والوں سے محبت ہے، ہمیں خانقاہ والوں سے محبت ہے، ہمیں صحابہ سے محبت ہے، ہمیں تابعین اور تبع التابعین اور ائمہ مجتہدین سے محبت ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارے دلوں کی محبت یہ صرف اور صرف اللہ کے دین کے واسطے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بندہ پھر پوچھنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش۔ تیسری دفعہ جب اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کرنے والے سے پوچھا، آپ نے قیامت کے دن کے لیے کون سی تیاری کی ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، صرف اللہ کی محبت ہے اور آپ کی محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، انسان آخرت میں روز قیامت اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی دنیا میں محبت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے صحابہ کرام کو گواہ بنا کر کہا، اشہدوا یا معشر الصحابہ انی احب اللہ ورسولہ وابا بکر وعمر وعثمان واکون معهم فی الجنہ وان لم اعمل عملهم۔ اے صحابہ، آپ سارے گواہ رہے، مجھے اللہ سے محبت ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، مجھے حضرت ابو بکر صدیق سے محبت ہے، مجھے حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے محبت ہے۔ میں اس حدیث کے مصداق جنت میں انہی کے ساتھ ہوں گا، اگرچہ میں نے ان جیسا عمل دنیا میں نہیں کیا ہے۔
لہذا ہمارا اور آپ سب کی محبت وہ علماء کے ساتھ ہونا چاہیے، دینی مدارس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ بچوں کی تلاوتیں جو ہم دینی مدارس میں سنتے ہیں، اس کو معمولی مت سمجھو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عاصم ابن کلیب فرماتے ہیں، سمع علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ضجت ناس فی المسجد یقرؤون القرآن ویقرؤون۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مسجد کے پاس سے گزر رہے تھے، اندر سے قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والوں کی آوازیں آئی، فرمانے لگے، کھڑے ہو کر فرمانے لگے، ان هؤلاء كانوا احب الناس الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روئے زمین پر سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن کریم پڑھنے اور پڑھانے والے تھے۔ سعادت کی بات ہے، ہمارے اور آپ کے بچے کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم پڑھنے کی سعادت بخشی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس میں امت کے عقیدے محفوظ نہیں، اور آپ کے بچے کا نہ صرف اللہ نے عقیدہ محفوظ کیا بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو حافظ قرآن بنا دیا۔ بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو منتخب کرتے تھے کہ اپنے راز اس کے پاس رکھتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی غزوات میں اور جہادوں میں شریک رہے۔ ایک دن ایک شخص نے اپنی بہادری دکھانے کی خاطر ایک بڑی بول بتائی، کہنے لگے، لو كنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلت معه وابلیت۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوتا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ کفر کے خلاف جہاد لڑتا اور اپنے آپ کو بہت زیادہ تھکاتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انت كنت تفعل ذاك؟ کیا آپ یہ کر سکتے تھے؟ آپ کو کوئی معمولی کام نظر آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے دوران شانہ بشانہ کھڑے ہو کے لڑنا؟ یہ آپ کو معمولی کام نظر آ رہا ہے؟ یہ آپ نہیں کر سکتے؟ اور پھر فرمانے لگے، خندق میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک جہاد تھے۔ رات کے وقت جب ہم کئی دنوں سے بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، بھوک اور افلاس، پیاس کی وجہ سے ہمارے جسم کمزور پڑ گئے تھے، رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے فرمایا، من یأتینی بخبر القوم ولہ الجنہ، مجھے کفار کی خبر کون لائے گا؟ ان کے لشکر میں گھس کے جاسوس بن کے ان کی خبر میرے پاس کون لائے گا؟ اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ فرماتے ہیں ہم تھکے ہوئے تھے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے ہمارے جسم لاغر ہو چکے تھے۔ اصابتنا مجاعۃ وقر، اور اس دن کی ٹھنڈی ہوائیں، ہم سیدھا کھڑا نہیں ہو سکتے۔ فرماتے ہیں اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ پھر پوچھا، من یأتینی بخبر القوم،
مجھے دشمنوں کی خبر کون پہنچائے گا؟ لوگ پھر خاموش ہو گئے۔ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم مجھ پر پڑی اور مجھے مخاطب کر کے فرمانے لگے، تعال یا حذیفہ، آ جاؤ میرے پاس حذیفہ۔ میں نے جواب دیا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب میں حاضر ہوں۔ فرماتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، حذیفہ جاؤ دشمن کے صف میں گھس کے ان کی خبر معلوم کر کے میرے پاس لاؤ، ولا تضعرهم علیہ، خاموشی سے جانا ہے اور خاموشی سے واپس آنا ہے۔ تمہیں کسی کو مارنے کا نوبت کچھ بھی نہیں کہنا ہے، بس خاموشی سے جانا ہے اور خاموشی سے آنا ہے۔ اس دن کی ٹھنڈی ہوائیں اور میرے جسم پہ ایک چادر تھی، وہ بھی میری بیوی کی تھی۔ فرماتے ہیں میں روانہ ہوا، پیچھے سے میں نے آواز سنی، کوئی دعا مانگ رہا ہے، ہاتھ اٹھائے ہوئے فرماتے ہیں، اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا خیر الناصرین۔ میں نے پیچھے مڑ کے جب دیکھا کہ کون ہے جو یہ دعا مانگ رہے ہیں، فرماتے ہیں میں نے دیکھا رحمت للعالمین اپنے دونوں ہاتھوں کو بارگاہ الہی میں اٹھائے ہوئے مانگ رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا کھڑا ہو گیا کہ کس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام لے کر میرے لیے دعا فرمایا، اللہم احفظ اخانا حذیفۃ عن یمینہ وعن شمالہ وعن قدامہ ومن خلفہ۔ میرے مولا ایک مجاہد بھیج رہا ہوں، تکا ہوا، پیاسا ہوا، بھوکا، اور سارے دن کا کئی دنوں سے خندق میں بہت تھکا ہوا ایک تنہا مجاہد دشمن کے صفوں میں بھیج رہا ہوں۔ میرے مولا دائیں جانب سے اس کی حفاظت فرما، بائیں جانب سے اس کی حفاظت فرما، آگے پیچھے سے اس کی حفاظت فرما۔ فرماتے ہیں کے بعد میں نے کچھ یوں محسوس کیا کأنی امشی فی الحمام، جیسے کہ میں کوئی گرم حمام میں جا رہا ہوں۔ وہ جو ارد گرد کی ٹھنڈی ہوائیں تھی، اللہ رب العالمین نے اس کو گرم ہواؤں سے بدل ڈالا۔ فرماتے ہیں میں چلنے لگا، جب میں وہاں پر پہنچ گیا ان کی خبر کو میں نے معلوم کیا، اور واپس میں اپنے جگہ پہ پہنچا، دیکھ رہا ہوں رات کی آخری پہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگ رہے ہیں اور میرا انتظار فرما رہے ہیں۔ میں نے دور سے آواز دی، ابشر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا اللہ محبوب عطا دے مبارک بھی، او دشمنان هغه په تیخته باندې دي۔ ما ته یو ملګري وی چې دا ملګري په پښتو پوهیږي، تاسو پښتو باندې پوهیږئ؟ ټول پې پوهیږئ؟ او وی ما د دواړو جهانو سردار مبارک ته فرمایل، مبارک شه د الله حبیبه، دشمن په تښتېدلو باندې دی، او د ابو سفیان صاحب نه مې په خپله واورېدل چې دې هواګانو خو زمونږ خیمې وباسلې، زمونږ څاروي اوس غلول، زمونږ کټوۍ یې الټه کړلې، نور مونږ له دلته د پاتې کېدلو څه گنجایش نشته دی۔ فرمایي وی چې زه کله راغلم خپل وظیفه او خپل مسئولیت او ذمه داري مې مقرر کړله، بیا راله یخ شروع شو، ځکه تر دغه ځای پورې زه د دواړو جهانو د سردار مبارک سفیر او د هغه استازی وما، یخ راله شروع شو۔ رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم دا خپل صادر داسې کولاو کو، او فغطنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فی ردائه، رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم زه په خپل صادر کې د ځان سره را پټ کړم۔ بل روایت کې راځي فاحتضنی النبی صلی الله علیه وسلم، رسول الله صلی الله علیه وسلم زه د ځان سره په غېږ کې داسې ونیسلم لکه دا مور چې خپل ماشوم بچی په غېږه کې د خپل ځان سره نیسي۔ فرمایي د ټولې ورځې ستړې مې ختمه شوله،
یخ می ختم شو، تکاوت می ختم شو، لوږه می ختم شوله، تند می ختم شوله، د رحمت للعالمین غیږه راته میلاو شوله. فرمایي خوب راله راغی، سکینه را باندې نازله شوله، سترګې مې پټې شولې، رحمت للعالمین را سره ناست دی او زه د هغه په غیږ کې اوده شومه. ای د الله د دین خادمانو، خو د دنیا د ټولو غیږو نه ورتاو شئ، د رحمت للعالمین غیږه ستاسو انتظار کوي. علماو خفه کیږئ به نه، تبلیغ والو ملګرو خفه کیږئ به نه، د جمعیت علما کارکنانو خفه کیږئ به نه، چې ټوله دنیا درته بده وګوري او ټوله دنیا دې په دشمنۍ باندې راشي، د رحمت للعالمین غیږه ستاسو انتظار کوي. فرمایي وی د دواړو جهانو سردار مبارک په غیږه کې مې سترګې پټې شولې. دې کې حضرت بلال اذان شروع کو. رحمت للعالمین صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل قم یا نومان، ای خوابیده بس ته نور پاسه، اوس خو سحر شو نو راویښ شه. فرمایي سترګې مې وغړېدلې خو هغه سحر رانه نه یېرېږي چې سترګې مې وغړېدلې او سر مې د مدینې د جانان په غیږ کې پروت و. الله اکبر. الله رب العالمین دې زمونږ او ستاسو دا دیني خدمات په خپل بارګاه عالیه کې قبول او منظور فرمایي. عالم کفر ولې د مدرسو نه یېرېږي؟ عالم کفر ته څه تکلیف دی زما د دین د مدرسې نه؟ هغه خلق چې په ټوله دنیا کې د ایجوکیشن او د تعلیم دپاره چغې وهي. پرون چې زما د دیني مدرسو بل هغه د قومي اسمبلۍ نه پاس شو، د سینټ آف پاکستان نه پاس شو، ولې امریکې په هغې باندې اعتراض وکړو؟ امریکې ته زما د دیني مدرسې نه څه تکلیف دی؟ ما خو په خپله دیني مدرسه کې 40 لکه الکان او جنکو ته فری ایجوکیشن ورکړی دی، مفت دیني تعلیم مې ورته ورکړی دی. ای یتیمانان را سره سبق وی، د غریبانانو بچی را سره سبق وی، ړانده را سره حفظ کوي، ړاندو نه د قرآن کریم حافظان جوړومه، شل او ګډ او د معاشرې قسم پروسه او د معاشرې کمزورې طبقه چې د وخت د سکولونو خرچې نشي برداشت کولی، ما له دیني مدرسې ته راولیږي. داسې ماشومان پکې شته دی د پلار یې د کپړو د جامو بس نه رسېږي. زما مدرسه هم د هغې ماشوم دپاره مور وي هم پلار وي، کپړې وله په مدرسه کې مونږ جوړو، د اختر جامې او د اختر پیزارونه او د اختر جوتې وله مونږ په مدرسه کې اخلو. الحمدلله ثم الحمدلله. او 3 کاله بعد د قرآن کریم د حافظ په شکل کې هیرم ترنه جوړه کړي او غریب پلار لی کور ته ور ولیږو مبارک شه. د دې بچي په دیني تعلیم ستا هېڅ نه دي خرچ شوي. بس دې علماو له دعا غواړه چې د غریبانانو په کورونو کې د قرآن کریم حافظان تیار کړل، د غریبانانو په کورونو کې د قرآن کریم عالمان تیار کړل. دا کفر ولې ما سره دشمني کوي؟ زه چې فری ایجوکیشن ورکومه، زه چې مفت تعلیم ورکومه، بیا دته تکلیف د کومې خبرې نه دی چې دی زما سره په مخالفت باندې ولاړ دی. پکار دا وه چې زما د حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب په غاړه کې د ګلونو هار ورچولی وی چې ته هغه سړی د پاکستان 40 لکه بچو له سبا او بیګا ډوډۍ هم ورکې مفته، رهایش هم ورکې مفته، تعلیم ورله هم ورکې مفته. او دا ستا همت دی چې په ټوله دنیا کې پاکستان په هره شعبه کې مخ په ښکته روان دی او په تعلیم د قرآن کې الحمدلله پاکستان په ټوله دنیا باندې راج کوي. په روز کال د قرآن کریم د قرائت مقابله وه، تاسو به خبر شوي یئ، ابوبکر نومې ماشوم وګټله. دې نه وړاندې کال مقابله وه د دنیا په 198 ملکونو کې زمونږ د سوات یو ماشوم محمد حسن هغه 1 نمبر پوزیشن حاصل کو. زما محترم ورونو، د پاکستان نوم په تعلیم د قرآن کې الحمدلله نن په ټاپ باندې روان دی، دا د دیني مدرسو د برکته روان دی. بیا ولې دنیا ما نه تسلیموي؟ بیا دنیا زما دا مدرسې ولې نه تسلیموي؟ اخر دې ته خطره د څه څیز نه ده؟ کلاو غوږونو باندې واورئ رونو، نن د دنیا ترجیحات الحاد دی، د دنیا ترجیحات دهریت دی، د دنیا ترجیحات ایتیزم دی. هغه مذهب بیزاري غواړي،
هغه مذهب نه خلق لري کول غواړي، مذهب نه خلق متنفره کول غواړي، مذهب نه خلق منکر کول غواړي. زما د دین مدرسه د ده په ایجنډه کې او د ده په لار کې رکاوټ دی، ځکه زه داسې بچي تیاروم د هغوی عقیده په یو الله رب العالمین واحد لا شریک باندې جوړیږي، هغه د توحید علمبردار وي. د ده د دهریت مقابله زه د توحید په عقیده باندې کوم، زه د ده په لاره کې ځکه رکاوټ یم. دی غواړي دا خلق د مذهب نه او د دین نه دا لرې شي. زه غواړم چې خلق مزګزار جوړ شي. دا ستاسو ماشومان بچي چې تر څو پورې زموږ سره په مدرسو کې وي، کو تاسو موږ کړی وي او کو نه وي کړی، الحمدلله د مانځه په وخت کې ستا بچی به زما د مولانا شمس الرحمن شاته ولاړ وي او با جماعت په تکبیر اولا سره به یې منځونه کړي وي. الحمدلله دا کچه تندي، دا کچه مخونه او دا تنکی ځوانۍ چې الله رب العالمین ته سر به سجود دي، زه دا فخر سره وایم الحمدلله ثم الحمدلله. دا زما د دینی مدرسو کردار دی. ما ستا بچي ته څه وښودل، ما هغه ته د الله رب العالمین عبادت وښودلو. زما محترم ورونو، دا خو لا د فرض مونځ خبره ده. زه بله ورځ یو مدرسې ته تللی وم او هلته د فاضلاتو چادرپوشي وه. یو پلار پکې را وبللی شو او هغه ته انعام ورکړلی شو او د مدرسې ناظم صاحب ووی وی د ده ماشومه لور زمونږ سره په دې کال کې 5 منځونه فرض صرف نه، هغې ورسره د سحر اشراق هم کړي دي، چاشتې ورسره هم کړي دي، اوابین یې ورسره هم کړي دي او تهجد یې ورسره هم کړي دي. 9 منځونه هغې روغ کال په پابندۍ باندې کړي دي. دا څوک دی چې زمونږ بچي او بچیانې یې الله رب العالمین د سر په سجود کړلې؟ دا د چا په محنتونو باندې، د ځوانانو په مخونو باندې نن د مدینې د جانان سنت سجاو شوي دي. دا د چا په محنت باندې د خپلې سپینې سپینې پګړۍ سجاو شوي دي. مونږ وایو لکه جنتي ماحول چې وي، جنت به وي، یو ورځ به وي، مونږ او تاسو به ورته الله حاضرئ. هلته به بیا د سپینو پټکو طرف ته زمونږ زړه ډېر زیات غواړي. کوم ځای کې چې د قرآن تلاوتونه کېږي، د کومو مخونو نه چې به د قرآن انوارات پکاویږي، حافظ قرآن چې محشر ته را روان وي، ښي طرف ته به ترېنه سپینه ګوره وریځ وي، ګس طرف ته به ترېنه سپینه ګوره وریځ وي. څوک به تپوس وکړي دا څوک په دومره جاه و جلال کې را روان دی محشر ته؟ جواب به ورکړلی شي دا حامل قرآن دی. ښي طرف نه سوره بقره ده او ګس طرف نه سوره آل عمران دی. الله اکبر. د حافظ صاحب پلاره په هغه ورځ باندې به درته اندازه وشي مدرسې څومره خدمت کړی دی. الله به درته د حساب او کتاب نه مخکې د جنت جوړه واغوندي، نو دی به د الله نه تپوس وکړي بما کوسینا هذه رب کریمه، دا په کومه خوشحالۍ کې دې راته دا جوړه واخیستوله؟ الله رب العالمین ته به وایي خدایه زما کوم عمل درته قبول شوی دی؟ الله به ورله جواب ورکړي بقراءة ولدکما القرآن. ستا خپل کمال نه دی، تا په مدرسه کې ماشوم کېنولی او هغه به سحر وختي پاڅېدو، په یخو اوبو باندې به یې اودس وکړو او بیا به راغې مسجد کې به کېناستو. یو طرف ته به زما کور و، بل طرف ته به زما کلام و، بل طرف ته به دا معصومه ژبه وه، بل طرف ته به ټوله دنیا خاموشه په غفلت د خوب کې پرته وه او دې ماشوم به شروع وکړله بسم الله الرحمن الرحیم. د شپې په تورو تیارو کې زما په کور کې زما میلمه زما د کلام نه ماته رحمان او رحیم ویلی و. د حافظ صاحب پلاره د شپې د تهجدو ستا د بچي د تلاوتونو په خاطر باندې دې بخمه او په هغې خاطر درته د جنت جوړه اغوندومه. وبه فرمایي ورته بقراءة ولدکما القرآن. هغه ورځ به در سره اندازه پیدا شي دا علما زمونږ څومره خواخوږي دي، دا زمونږ څومره محسنین دي، دا زمونږ څومره خیرخوا دي. زه نه پوهېږم کفر خو مې مقابله کوي، ځکه د هغه مد مقابل په صف اول کې ولاړ یم. مسلمانانو وروڼو تاسو رانه پسه خفه یې، تاسو خو بچو ته د ټولو نه وړاندې په غوږ کې الله اکبر ما ویلی دی.
ستاسو خو بچو ته ایمان مفصل او ایمان مجمل ما ښودلی دی. دا دوه ماشومان مو ولیدل، د مولانا شمس الرحمن صاحب تربیت مو ولیدلو. دی یو ماشوم بچی چې ایمان مفصل او ایمان مجمل ستاسو د وړاندې تلاوت کو، او بیا د دې نه وروستو ستاسو خو کورونو ته خو نن د قرآن کریم نور نصیب شوی دی. د پاکستان په 24 کروڑ آبادۍ کې داسې کور به نه وي چې د هغې کور په دروازه باندې ما قرآن خانه ژبه نه وي ورکړي په تحفه کې. د هر چا بچو ته مو په مسجد کې قرآن ویلی دی. علماو در سره کوم زیاتی کړی دی؟ علماو نه ولې خفئ؟ ولې ترنه ګیلمن یې؟ دا خو د نبی مهربان وارثان دي. په خپله فرمایي، یو حدیث مبارک دی په سند کې کلام شوی دی، فرمایي زما د وارثانو سره چې چا محبت وکړو داسې شوله لکه ما سره چې محبت وکړو. زما د وارثانو چې د مخ چا زیارت وکړو داسې شوله لکه چې زما د مخ زیارت یې وکړو. دې عالمانو مخ ته کتلو باندې الله اجر ورکوي، کعبې ته کتلو باندې الله اجر ورکوي، قرآن ته کتلو باندې الله اجر ورکوي، مور او پلار مخ ته کتلو باندې الله اجر ورکوي. د مور او د پلار حق منی، د کعبې حق منی، د قرآن عزت منی، نو دا د کاغذ والا قرآن عزت منی، نو چې د یو مؤمن مسلمان په سینه کې دننه محفوظ دی، د هغه عزت ولې نه منی؟ زما محترم ورونو، عالم کفر نن زمانه د دې وجې نه خائف دی. هغه غواړي دا چې په اسلامي معاشره کې مغربي تهذیب راشي. زما مدرسه هغې ته مد مقابل ولاړه ده. تاسو چې کومې لوڼه مدرسې ته رالیږئ هغې ته مونږه لوپټې په سره وو، برقې په سره وو، څادرونه په سره وو. د بخاري په تکمیل باندې مونږه چادر پوشي کوو، مونږ د امت لوڼو ته څادرونه ورپه سره وو. زه د مغرب په دغه اجنډه کې په صف اول کې مد مقابل او مزاحم ولاړ یمه. دې وجې نه هغه ته زما دا مدرسه قابل قبول نه ده. هغه غواړي دا چې په دنیا باندې زما د معاشي پالیسو راج وي. زه وایمه که ماله الله کله وس راکو مظلومه قرآنه اویا کاله په پاکستان کې د عالم کفر په زنځیرونو کې بند تړلې پاتې شولې. عهد در سره کومه، وعده در سره کومه، صرف په خپل بچي دې نه حفظ کومه، صرف په خپل بچي دې نه تلاوت کومه، صرف په خپل بچي دې زده کړه نه کومه. که وس مې کله ورسېدلو مظلومه قرآنه په پاکستان به دې حاکم کومه انشاء الله العزیز. د چیف جسټس په ټیبل باندې به CPC او PPC پروسیجر اف سیول اینڈ کریمینل لاز لاندې پروت وي، او القرآن کلام الله به پې د پاسه پروت وي، بخاري به پې د پاسه پروت وي، ترمیزي به پې د پاسه پروت وي، هدایه به پې د پاسه پرته وي. او بیا چې کله فیصله ورکوي د تعزیرات پاکستان حواله به نه ورکوي، د تعزیرات برطانیې حواله به نه ورکوي، د شامۍ حواله به ورکوي، د هدایې حواله به ورکوي، د قرآن کریم د آیتونو حواله به ورکوي. زما خو په زړه کې لا دا پرته ده چې کله مې وس ورسېدلو د پاکستان ریاستي نظام قرآنه ستا تابع به یې جوړومه انشاء الله العزیز. مغرب ته زما د ارادو پته ده، هغوی ته دا اندازه ده چې مونږ له په دنیا کې بل چا شکست نه و راکړی. برطانیه وه، ټوله دنیا یې د خپو د لاندې کړې وه، خو چې په دې خاوره باندې د الله د دین د زمرو سره سامنا راغله او د دیوبند سره یې ټکر راغی. یہ علم ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہپارہ ہے، ہر پھول یہاں ایک شعلہ ہے، ہر سرو یہاں مینارہ ہے. خود ساقیے کوثر نے رکھی میں خانے کی بنیاد یہاں، تاریخ مرتب کرتی ہے دیوانوں کی روداد یہاں. کوہسار یہاں چھپ جاتے ہیں، طوفان یہاں رک جاتے ہیں، اس کاخ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں. ابھی تو پتہ ہے جمعیت علماء اسلام، جمعیت
برطانیه ماته شوه، تاریخ یې لږ وګورئ، د چا د لاسه ماته شوله؟ چا ورله ماتې ورکړله؟ هغه د 1799 د ټیپو سلطان د جهاد نه راواخله، د شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه د فتوی نه، د 1832 تحریک مجاهدین، د 1857 جنگ ازادي، او بیا زمونږ په قبایلي او په پښتنو سیمو کې چې د فرنګیانو خلاف کوم جهادونه کومې غزاګانې شوي دي، هغه د تاریخ حصه پرته ده. د تورو اوبو جیلونه چا تیر کړي دي؟ دا چې په اسلام آباد کې نن په تورو کوټونو کې ارت ارت ګرځي او دا ډیر زیات په فخریه انداز کې په دې کرسو په دې منصبونو باندې ناست دي، دوی نه تپوس وکړه پلار نیکه دی چېرته د دې وطن د ازادۍ دپاره د کلي جیل سکلی دی، د تورو اوبو جیلونه خو لا پرېږدوه، د جزایر انډمان او د کالا پانی او د مالټې جیلونه خو لا پرېږدوه. زه خپله باندې تللی یم او په ایډنبرا کې یو میوزیم دی په UK کې، او په هغه میوزیم کې ما په خپلو سترګو هغه زنځیرونه او هغه اتکړی او هغه کړی دی. د دیوبند بچي به در سره چېرته بېوفایي ونه کړي، ستا میشن به جاري وي انشاء الله العزیز، خپلو نسلونو ته به یې پرېږدو انشاء الله، را روان بچي به مو انشاء الله العزیز د الله د دین د سربلندۍ مجاهدین جوړېږي، که خیر غازیان به جوړېږي انشاء الله العزیز. دا نن دلته ناست وي زمونږ وزیر دفاع صاحب وایي وی محمود غزنوی تو ایک لٹیرا تھا، او کلوائی احمد شاہ ابدالی تو ڈاکو تھا، او کلوائی وی محمد ابن قاسم تو ڈاکو تھا. ستا د پلار فکر فلسفه هم دغه وجه دا تا کومه پخته باندې راوستله. زما د روحاني پلار او د روحاني نیکه فکر او فلسفه دا وه چې محمد ابن قاسم مجاهد و، احمد شاه ابدالی مجاهد و، محمود غزنوی مجاهد و، بت شکن و. وزیر دفاع صاحب چې ډاکو او لوټیره و، بیا تا په فخریه انداز کې په خپلو میزایلو باندې دا نومونه ولې کېښودلي دي؟ نرشه او د رنجیت سنګ نوم پې کېده وه، نرشه او د راجا طاهر نوم پې کېږده وه، نوم یې قوم ته نشي ښودلی، فکر او فلسفې یې په محفلونو کې بیانې. زه په فخر او په ویاړ سره دا وایم محمد ابن قاسم مجاهد و، زه په فخر او په ویاړ سره دا وایم محمود غزنوي بت شکن و، زه په فخر او په ویاړ سره دا وایم شهاب الدین غوري دا مجاهد و، او دا هم په فخر سره وایم چې دا څومره پتا نومونه کېښودلي دي دا زما اتلان دي، دا زما مشران دي. تو که په نن دلته خپل مخالف او خپل دشمن یری، زما په نیکانو باندې یری، زما په مشرانو باندې یری. خپله دې په مشرانو کې داسې څوک شته دی چې په میزایل ورنه نوم کېږدي؟ ته قوم ته کوم یو فلسفه کوم یو تاریخ ور وړاندې کې؟ زما محترم ورونو، د دې وجې نه عالم کفر دا زما د دیني مدرسو نه خائف دی. برطانیه د دې پګړۍ زور ماته کړې وه، روس د دې پګړۍ زور مات کړلو، امریکا یې ونړوله، او په پاکستان کې هم د زیړې پګړۍ زور دی ولیدلو چې کله یې ورسره پنګه واخیستله د ختم نبوت په کیس کې چیف جسټس آف پاکستان ریورس ولګو که ونه لګو تاسو نه تپوس کومه، فیصله یې خپله واپس واخیستله که وایې نه خیستله، او بیا په 26 آییني ترمیم کې چې کله د مدرسو او د سود د خاتمې لپاره او د اسلامي نظریاتي کونسل د هغې دپاره او د شریعه عدالت د هغې د امپاور کولو دپاره زما قاید د دوی په لکۍ باندې خپه کېښودله، نو د GHQ نه راواخله تر پریزیډنټ هاوس پورې، او د پریزیډنټ هاوس نه راواخله تر پرایم منسټر هاوس پورې. تاسو به نه لیدل یو وفد به راغلی او بل وفد به دننه ناست و، دوی به دې ته انتظار کو چې دا دننه خلک راوځي نو موږ ته به د تللو موقع په لاس باندې راشي. ټول په ټوله د دغې زیړې پګړۍ د مرد قلندر په قدمونو کې الله راواچول، قرآن ونه چول. تاسو ولیدل که نه؟ په خپلو سترګو باندې مو ولیدله دا ورځ. او چې بیا کله د قوانینو د ترامیمو د منظورۍ باوجود صدر صاحب انکار وکړو او ویل چې امریکا نه غواړي چې د مدرسو رجسټریشن دې وشي. اسلام پسندو مسلمانانو رونو وپېژنئ ستاسو مد مقابل دا ټکه پته سیاستدانان نه دي په پاکستان کې، دا خو د چا د لاس ګنګړي دي چې هغوی یې خوځوي نو دوی کړنګ کړنګ کوي. د
د دوی هیڅ حیثیت نشته دی. زمونږ براه راست مقابله د FATF سره ده، زمونږ براه راست مقابله د امریکې سره ده. هغه عالمي سامراج زما مد مقابل ولاړ دی. فخر کوم او ویاړ کوم کو شیخ هیبت الله مې د 34 ملکونو نه ټوله په کابل کې شا لګولې وه، نو د زړې پګړۍ مولانا فضل الرحمن مې FATF له په اسلام آباد کې شا ولګوله. الحمدلله د دیني مدرسو قانون منظور شو. زه ګیله خو دا کولی شم چې زما قرآن د نورو لیډرانو ولې د سینې سره ونه نیسلو. دا بچي چې دلته ناست دي دا ټول زما د پارټۍ والا بچي نه دي، په دې کې د مختلفو خلقو مختلفې پارټۍ دي. ما چاته قرآن په دې خاطر نه دی ښودلی چې ته زما په پارټۍ کې قرآن درته ښیمه. مونږ وایو که تاسو راته کنزل کوئ مونږ به درله د بچو نه د قرآن پاک حافظان جوړو انشاء الله العزیز. خو هسې تاسو خو هم لږ انصاف وکئ که نه چې ستا د بچي په سر باندې او د قرآن په سر باندې په دې خاوره کې هیچا ننګ نه کو او مولانا فضل الرحمن پې ننګ وکړو، نو ته ولې دومره احسان فراموشه یې چې د هغه د خاطره ستا په کور کې د قرآن کریم په نور باندې منوره ژبه الله نصیب کړله او بیا یې ته خلاف کې. ولې خلاف کې؟ قرآن یې د سینې سره نیسلی دی. پرون یې د ختم نبوت په معرکه کې د جج مخې ته تنې تنها ولاړه کړې ده. ځکه دې وجې نه مخالفت کې مه کوه داسې، الله به درنه خفه شي. دا د ختم نبوت محافظ او دا د قرآن محافظ او دا زمونږ او ستاسو د ایمان او د اسلام محافظ زمونږ د سر تاج دی. مونږ له چې یو کار نه کوي خو چې زما د قرآن د بچي په سر یې لاس کېښودلو مولانا فضل الرحمن زما را روان نسلونه به هم ستا دا احسان هیر نه کړي. زما را روان نسلونه به هم ستا د نسلونو خادمان وي انشاء الله العزیز. په کلکه باندې ودرېږه د الله د دین په دې مورچه کې مونږ در سره ولاړ یو انشاء الله العزیز. ښي طرف ته در سره ولاړ یو، ګس طرف ته در سره ولاړ یو، مخته او شاته درنه ولاړ یو. د وخت دې زورورو ته سر ټیپ نه کې لالیا د دار خپله مزه وي د زندان خپله مزه. په نره ورته ودرېږه، شمله دې جګه ګرځوه، سترګې دې اوچتې ګرځوه. الحمدلله بریتور ځوانان دې په شا باندې ولاړ دي، شملور پښتانه دې په شا باندې ولاړ دي، زړور مسلمانان در سره په ملګرتیا کې ولاړ دي انشاء الله العزیز. خولو باندې ګزاره کیږي، غواړه یې رانه خولې به مو درته حاضرې وي. ځوانو باندې کیږي، ځوانۍ به مو درته حاضرې وي. وینو باندې کیږي، وینې به مو درته حاضرې وي انشاء الله. خون دل دے کر نکھاریں رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. مونږ د دغه ګلشن اسلام د تحفظ قسم خوړلی دی او مونږ به انشاء الله العزیز تحفظ دا په خپلو وینو سره کوو انشاء الله. او دا معرکه به مونږ ګټو انشاء الله. انشاء الله را سره ووایي، ایماني جذبې سره را سره ووایي انشاء الله. په خپلو ځایونو باندې ودرېږئ ووایه را سره. دا جنگ به قرآن ګټي انشاء الله. دا پیشنگویی درله درکوم، دا جنگ به قرآن ګټي انشاء الله. دا جنگ به اسلام ګټي انشاء الله. پاکستان کې به اسلام زنده باد وي انشاء الله. پاکستان کې به ختم نبوت زنده باد وي. پاکستان کې به دینی مدرسه زنده باد وي. پاکستان کې به دعوت او تبلیغ زنده باد وي. پاکستان کې به نظریه اسلام او نظریه جهاد زنده باد وي. او ته به پکې مرداباد یې د امریکې چمچې، ته به پکې برباد یې د امریکې چمچې. الله رب العالمین قرآن کریم د غلبې دپاره را لېږلی دی. قرآن به غالب کیږي. میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا. مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم. میں طلوع ہو رہا ہوں، تو غروب ہونے والا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.